بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم د خپل الله نه چې ټول مسلمانان رونه خویندې به روغ جوړ یې او الله جل شانه تاسو ټول خوشحاله او آباد لره او الله جل شانه ستاسو د زړه ټول شرعي حاجتونه پوره کا. زما رونو خویندو نن درله یو وظیفه در کومه. وظایف خو تاسو ډیر زیات کوئ خو د څه دپاره یې کوئ نو په دې دنیا کې چې کوم ستاسو شرعي حاجتونه دي د هغې پوره کېدو دپاره یې کوئ، د محبت دپاره یې کوئ، د مصیبتونو نه ختمېدو دپاره یې کوئ، یا نور مختلف قسم مسلې تاسو ته د هغې د ختمېدو دپاره کوئ. نن درله زه یو اسانه وظیفه در کوم او وظیفه په قبر کې د غضب نه د بچ کېدو دپاره ده. ځکه چې مونږ ټولو تاسو ته خو پته ده چې زمونږ ایمان دی، زمونږ یقین دی چې مرګ حق دی، یو نه یو ورځ به مرګ راځي، دې فاني دنیا نه به ځو، فنا کېږو به. زمونږ ساه د الله په لاس کې ده. نن یې غوښتل، ګینټه کې وغوښتل، سیکنډ کې وغوښتل، سبا یې وغوښتل، هر کله چې وي مونږ ته پته نه لګي، خو ټیم برابر شي نو دې فاني دنیا نه به ځو، هلته قبر کې به بیا پراته یو تر د آخرته پورې. نو قبر د جنت د باغچو نه یو باغچه ده او یا د دوزخ د کندو نه یوه کنده ده. دا حدیث شریف وی، دا زه نه وایم، چې څه عمل دې په دنیا کې کړي د هغې حساب کتاب به سره کېږي. ځکه چې حدیث شریف کې راغلی دی وایي کله چې یو نیک انسان قبر کې کېښودی شي نو قبر ورته وایي ستا راتله دې مبارک شي او وی په مخ د ځمکې چې څومره انسانان ګرځېدی په هغې ټولو کې ته زما خوښ وي، وی ته به اوس زما ښه سلوک وویني. نو که دې نیک انساني ده ته دا قبر ډېر زیات اوږد شي، ارت شي ورته د مړي نظر چې څومره ځای پورې رسي هغومره ده ته دا قبر اوږد شي، ده ته ارت شي او د جنت د خوشبویانو نه پې خوشبو راځي، دی هر څه داسې مخامخ ویني. او چې کله یو بدعمله انسان په قبر کې کېښودی شي نو قبر ورته وایي ستا راتله دې نامبارک شي، وایي په مخ د ځمکه چې څومره انسانان ګرځېدل په هغې ټولو کې ته زما ناخوښه وي، تا نه زما کرکه وه، وایي ته چې اوس زما حواله شوې ته به اوس زما سلوک وویني. نو دا قبر پې دومره راتنګ شي چې د ده دا پوښتۍ یو بل کې ننوځي. نو الله جل شانه دې مونږ ټول د قبر د عذاب نه وساتي. دا وظیفه دله در کومه او تاسو ټولو ته وایم چې ټول یې وکړئ. څوک چې هم دا ویډیو وګوري هغه دې خامخا دا وظیفه کوي، دا عمل دې کوي، نو انشاءالله الله جل شانه به د قبر د عذاب نه محفوظ وساتي او د قبر عذاب به په ده نه وي. وظیفه داسې ده روزانه دې د ماسخوتن د مونځ نه پس باوضو په اودس چاردام کې چلاوي، د ماسخوتن د مونځ نه پس دې سورې ملک یو ځل وایي روزانه. بس روزانه د ماسخوتن مونځ کوي، د ماسخوتن مونځ پسې دې ډایرکټ سورې ملک تلاوت کوي، نو انشاءالله الله جل شانه به دې د قبر د عذاب نه محفوظ وساتي. نو ټولو ته درخواست دی چې ټول یې وکړي. دا وه د قبر د عذاب نه د بچ کېدو دپاره وظیفه. اوس زه تاسو نه اجازت غواړم او تاسو ټولو ته درخواست کوم چې په خپلو دعاګانو کې مې ضرور یاد ساتئ او انشاءالله زه به تاسو ټولو ته دعاګانې کوم. په لوی الله م سپارم. والسلام.